شهباز شریف په عمل کې د مهنګۍ حواله سره یو ډیر غټ بیان جاری کړي، پاغه باندې هم تفصیلا خبره کو چې خندا به هم درشي. بل بلاول بوټو د شهباز شریف د حکومت نه یو ډیر غټه شکوه کړې ده چې د شهباز شریف په حکومت کې زه خفه نه یم، زه خوشاله یم، چونکه عمده د شهباز شریف د حکومت حصہ ده، خو بیا هم د شکوه کړې ده پس وجه باندې کړې د عوامو بیوقوف جوړېدو د پاره د ګیله کړي، په دې باندې هم تفصیلا خبره کو. بل دینه علاوه جی آی ټي کمیټي چې کومه جوړه شوې و هغه د 9 مئی مقدماتو کې پی ټی آی قصوروار ټهراو کړی د پاغه هم تفصیلا خبره کو. بل چیف جسټس منصور علي شاه حواله سره چې کوم لفافه صحافیانو ای به دا خبره جاری کوله چې چیف جسټس منصور علي شاه له پکار دي چې د استعفا ورکي، زنه ځکه چې دنه کوم جونیئر جج او جسټس یحیی افریدي هر پاکستان چیف جسټس جوړ شو، نو د پکار چې د استعفا ورکي. نو دا غي حواله سره چیف جسټس منصور علي شاه یو ډیر دبنګ جواب دغه لفافه صحافیانو لور کړی دی چې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نړۍ په شهباز شریف باندې خبره کو. شهباز شریف بیان جاری کړی دی، قوم ته مبارکباد ورکړی دی چې د مهنګۍ شره د تیر شوي شپږ کالو داسې کمترین شره ته راغلی ده. مهنګۍ چې مطلب څومره دغه شوې ده باره تلې وه، نو هغه تیر شوي شپږ کالو کې دومره مهنګۍ ښکته نه وه راغلې څومره چې زمونږ په دې حکومت کې وایي تیر شوي شپږ کالو داسې راغلی ده. چونکې دی عوام بیوقوف جوړی، دله پته نشته چې 2018 کې لکه شپږ کاله مخکې 2018-19 کې چې د ملک کې څه حالاتو ډالر څه ریټو مهنګۍ څه وه او اوس څه مهنګۍ ده، نو دله د دې علم نشته، خو بیا هم دا بیان جاری کړی ده. جی بل بلاول بوټو د حکومت نه شکوه کړې دا ویلي دي چې زه د حکومت نه ډیر خفه یم، په الکترونیک میډیا باندې دا خبرونه ډیر زیات جاری کیږي. یو طرف ته کو ګورئ نو عمده پی 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 چې کم دی د دې حکومت حصہ را دی په شریکه باندې حکومت جوړ کړي. زرداری د بلاول بوټو پلار صدر دی د پاکستان، او نواز شریف شهباز شریف چې کم دی د پاکستان پرایم منسٹر دی، د دوړو په شریکه باندې حکومت دی او چې کم 26وی آئینی ترمیم په ملک کې جوړ شوی دی، نو کې هم دای ساينونه کړی دي، عمده حکومت له وټونه ور کړی دي او اوس د عوام بیوقوف جوړېدو د پاره دی وایي چې زه د حکومت سنیم، حکومت نه زه خفه یم، حکومت زمانه اجازه بغیر دا کارونه کوي، یا حکومت زمانه سلانه بغیر دا کارونه کوي، دا عوام بیوقوف کوي. د یو قسم له د عوامو ریټینشن غواړي چې راتلونکي کم الیکشن دی ای کې د دې حکومت د کارنامو په وجه مونږ خلک ریجیکټ نه کړي، د دې یاري په وجه باندې د حکومت نه ځان سیټ لکول غواړي، خو عوام چې کم دي هر څه ول یاد دي. بل طرف ته دا ټول چې اسه یو قسم د ډرامې دی. بل جی آی ټي د 9 مئی مقدماتو حواله سره ریپورت جاری کړی دی. د جی آی ټي ریپورت مطابق د پی ټی آی ډیر رهنما او قیادت مجرم قرار شوی دی. جی آی ټي یو کمیټي جوړه شوی و چې د 9 مئی انویسټیګیشن دای کولو او پی ټی آی په 9 مئی حملو کې قصوروار اوس دای ټهراو کړی دا. اصل کې دی جی آی ټي دی نمخ کې هم د نواز شریف دی او د زرداری دی په کیسونو کې ای قصوردار ټهرار کړی دی. خو بل طرف لکه تاسو ګورئ هماغه شهباز شریف د ملک وزیر اعظم دی او زرداری چې کوم دی د ملک صدر صاحب دی، د مخکې د صدر صاحب او د پرایم منسٹر هم مخکې عمدی جی آی ټي کمیټي چې کوم دی قصوروار ټهراو کړو. نو یو ځل بیا عمدی جی آی ټي عمران خان او دغه ملګری د 9 مئی مقدمو کې قصوروار ټهراو کړی دی. بل جسټس منصور علي شاه حواله سره رفافه صحافیانو دا خبرونه جاری کول چې جسټس منصور علي شاه د ریټایرمنټ واخلي ځکه دنه یو جونیئر جج د پاکستان چیف جسټس جوړ شو او د پاکستان چیف جسټس جوړ نشو، نو د پکار چې د استعفا واخلي. نو د حواله سره د ریټایرمنټ حواله سره چیف جسټس نه سوري جسټس منصور علي شاه ویلي دي چې زه هڅه هم استعفا هیڅ کله هم نه ورکوم، که زه په سیستم کې دنه یم نو زه هغه کارونه کول شم چې کم د سیستم نه بهر نه کیږي. که چېرې زه د استعفا ورکم او د سیستم نه بهر وزم نو دا کارونه بیا زه نشم کولی، نو زه په سیستم کې دننه یم او همدغه د آئین بلدستی د قانون بلدستی به برقرار ساتم او چې کم خلک استعفا وایي چې زه استعفا ورکم نو ایسې خوبونه ویني زه هیڅ کله هم استعفا نه ورکوم، زه به د دې سیستم حصه یم او زه به د آئین او د قانون بلدستی همیشه پروټیکشن کوم، د هغې خلاف په ضرور څه ناسه مدافعت کوم. جی په دې ویډیو کې دا اپډیټس خپل رای کمنټس کوي. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی، والسلام.